وضعیت په فلسطین کې روان دی او ورځ تر ورځه په هغې کې اضافت کېږي لګیا ده د هغې چې څومره مونږ مذمت وکړو زما خیال کم دی بدقسمتۍ نه اسلامي امم هغه شانتې را یوځای کېږي نه کلونو چې دا ټول را یوځای شي نو دا ډېر لوی یو قوت دی او ډېر لوی طاقت دی خو هغه هم داسې تقسیم شوې ده او بعضې داسې قوتونو په هغې کې داسې حربې استعمال کړي دي چې دا مسلم امه تقسیم کړې ده او د هغې نن نتیجه دا راوځي چې د فلسطین عوام چې دی هغه روزانه په بنیاد باندې هلته کې د خلکو وینه تویېږي لګیا ده زمونږ میندې خویندې هلته کې زمونږ بچي شهیدان کېږي لګیا دي او څوک یې د تپوس نشته مونږ حکومت پاکستان ته هم دا وایو او اسلامي ټول امت هم دا وایي چې دې لپاره پکار دی چې مشترکه جدوجهد وشي او یو اواز اوچت کړی شي او د امریکې دا کوم سازشونه چې دي د اسرائیل چې دا کوم سازشونه دي د دې خلاف یو داسې طریقې سره اواز اوچتول پکار دي او داسې طریقې سره د دې روکتام کول پکار دي چې آینده د مسلمانانو طرف ته دوی داسې دې طریقې سره بیا ونه ګوري عزتمندو ما نه مخکې دوست محمد علي صاحب هم خبرې وکړې ښایسته الله رور هم خبرې وکړې او حاجي صاحب هم خبرې وکړې که مونږ وګورو نو د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو نه واخلئ تر اوسه پورې د قومي وطن پارټۍ او د هغې د مشرانو د خدمت او د ترقۍ یو کردار پاتې شوی دی نن چترال نه واخلی تر د بیعي خانه پورې هر یو ضلع کې او هر یو ډیویژن کې مونږ د آفتاب احمد خان شیرپو او د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو څه نه څه خدمت څه نه څه کارنامه ښیي شو بیا خصوصا 400 ضلع کې او بیا خپل تنګي تحصیل کې خو زما خیال دی که دا دعوه مونږ وکړو چې 80 نه 85% کار چې شي کم شوی دی هغه د هغوی په وجه نه شوی دی د هغوی په خدمت په وجه شوی دی د هغوی د توجه په وجه شوی دی زما خیال دی کې به غلطي نه دي بیا خصوصا ستاسو یونین کونسل ته چې راشو نو که په دې کې نن روډونو جال مونږ ته ښکاري په دې کې مونږ ته تعلیمي ادارې ښکاري په دې کې مونږ ته BHUs ښکاري په دې کې مونږ ته د پلی ډیم په شکل کې یو داسې منصوبه چې هغې سره زما خیال دی د دې علاقې د خلکو ژوند کې اصل معنو کې تبدیلي راغلې ده هغه ښکاري نو دا ټول د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو کارنامې نن نور خلک راپاسي به د تبدیلۍ دعوه به کوي به خو هغوی څه داسې منصوبه نشي ښیلی چې هغې سره د دې علاقې خلکو په ژوند کې فرق راغلی تقریبا 9.5 کاله په دې صوبې کې PTI حکومت وکړو مرکز کې 4.5 کاله حکومت هغې وکړو خو داسې کار نشي ښیلی چې هغې سره مونږ ووایو چې یاره واقعي خلکو ته عوامو ته څه فایده رسېدلې ده قرضو کې د هغوی په حکومت کې اضافه شوې ده ګرانۍ کې د هغوی په حکومت کې اضافه شوې ده ملکي معیشت د هغوی په دور کې خراب شوی دی د بیروني دنیا سره تعلق د هغوی په دور کې خراب شوی دی نن هغه لحاظ سره هغوی چې داسې دغه نشي ښیلی مونږ دلته کې کم از کم د قومي وطن پارټۍ کارکنان د قومي وطن پارټۍ عہدیداران هر ځای ته چې لاړ شو خاص کر په تنګي تحصیل کې
په هر یونین کونسل کې په هر کلي کې د خپل د مشر سره نښه د هغه خدمت او داسې خدمت چې هغې سره د هغې علاقې په ژوند کې تبدیلي راغلې ده هغه موږ خیري شو. دلته مشران ناست دي نن نه 40 کاله مخکې په دې علاقې کې د بجلۍ نومې نوم و نښان و. دلته خو که دا بجلۍ ستنې او دا تارونه خواره شوي دي نو دا د آفتاب احمد خان شیرپا په دور کې شوي. ما ته یاد دي چې داسې وخت و چې دومره ستنې او دومره دا دغه به راتلل سامان د بجلۍ چې خلکو په نیر باندې د هغې نه پلونه جوړ کړي. دلته دا مشران ناست دي دوی ته به یاد دي دا خبرې. دې حده پورې چې د پلان غار خلکو د هغې نه مستفید شوي دي. ډېر نیولو کې ستنې به رالې او بره نه به خلک رالل هغوی ویل چې یاره دا ستنې زمونږ په کار دي مونږ هلته کې لګوو او هغه بجلي به هلته ورسېده هغې لحاظ سره. نو په دغې حوالې سره چې وګورو بیا دا نور کوم چې د تعلیم په مد کې شوي دي دا د صحت په مد کې شوي دي د هر یو شي پای کې دغه شوی دی. بیا ډېرو خلکو ته بې لالچه روزګار میلاو شوی دی. د پي ټي آی دور والا دغه نه چې په 1 لک باندې یو سکیل نوکري به خرڅېده بې لالچه خلکو ته میلاو شوی دی. نو په دغې حوالې سره چې مونږ وګورو نو د دې علاقې خدمت هم شوی دی. مونږ نن بطور یو جرګه هم تاسو ټول راغلي او دا تاسو ته وایو چې یاره راځئ چې دلته کې کینو او په دې باندې سوچ وکړو چې دا زمونږ علاقه اوس هم پسمانده ده. د دې دا پسماندګي به څنګه لرې کوو؟ د دې پسماندګي که نور څوک مونږ کامیابو نو هغه خو به اول اسمبلی کې ځي او خلکو باندې به ځان پیژني او بیا به د هغې نه پسته چېرته چا سره تعلق جوړوي او بیا به د هغې نه پسته کوشش به کوي چې څه د علاقې له روډي. ولې نه داسې نماینده ځان له وټاکو چې هغې که اسمبلی کې وي او که نه وي خلک د هغوی خبرې ته وزن ورکوي د هغوی خبرې له توجه ورکوي او داسې کسان ځاله دغه کړو چې هغه په دې کار باندې پوهېږي. دا ترقۍ راوستل د ترقۍ پروجیکټس دغه کول چې دی دا هم د هر چا د وس کار نه دی. مثال به زه درکړمه زمونږ ته لږ ساعت موقع میلاو شوه او د اریګیشن مونږ ډېر بلا دلته کې کارونه شروع کړل روډونه شروع شو مختلف نورې منصوبې شروع شوې چې زمونږ حکومت ختم شو صوبایي حکومت هم ورسره و مرکزي حکومت هم ورسره خو هغه منصوبې هغوی سر ته ونه رسولې شوې. نو دا د هر چا د وس کار نه وي چې هغه د ترقي یو علاقې ته راولي. نو په دغې حوالې سره مونږ تاسو له په جرګه راغلي وو چې راځئ چې یو ځای راپاسو څنګه چې مخکې د علاقې همیشه دلته نه به یو اواز سره د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا تاسو به هغه لاس په مضبوطو راځئ چې بیا همغه شانتې راپاسو چې دا علاقه په ترقۍ په لار روان کړو. دې سره سره زه د خپلو ملګرو ته هم وایم چې تاسو هم راپاسئ وګرځئ او ځان له ملګري نور پیدا کړئ. خلک دې وخت کې تاسو ته په انتظار ناست دي. پښتون د پښتنې دی جرګې جوړې کړئ ورشئ خلکو پسې وګرځئ کور په کور کوڅه په کوڅه او په دې خبرې پوه کړئ چې زمونږ د دې علاقې ترقي چې ده هغه د ډیوې سره تړلې ده. زمونږ د دې علاقې ترقي چې ده هغه قومي وطن پارټۍ سره تړلې ده. زمونږ د دې علاقې ترقي چې ده هغه ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا سره تړلې ده. دوستمان چې هغه وکړو نو ګوره یو دغه هر یو په هغه کښتۍ کې دغه کړل او بیا هغوی ځان له هغه ملګري زیاتول او دغه کول پکار چې زمونږ دا ملګري دغه شانتې راپاسي ځان له نور ملګري پیدا کړي دغه کې چې دا سلسله مونږ روانه کړو. دا 40 کاله مخکې دا علاقه څنګه وه
او نن چې دا کم ځای ته رسېدلی دی دې کې د چا ډېر لوی همت دی د چا دې کې یو کردار پاتې شوی دی دې خبرې باندې دوی پوه کړئ چې دا که ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور نه وي نو دا علاقه به ډېره وروسته پاتې شوې وي دې لپاره پکار چې موږ جدوجهد وکړو زه یو ځل بیا د خسر رحمان حاجي صاحب د هغوی د ټولو ملګرو د هغوی د خاندان ډېر زیات مشکور یم کومو ملګرو چې په دې کې د پول کردار ادا کړی دی او دا خبرې کړي دي د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم خپلو ټولو ملګرو ته مې دا درخواست دی چې دا الیکشن دا د سکندر الیکشن نه دی دا الیکشن د آفتاب احمد خان شیرپور الیکشن نه دی دا الیکشن زموږ ټولو مشترکه دی دا زموږ ټولو د پښتو خبره ده دا څلور نیم کاله تاسو ولیدل چې هغه کارونه چې مخکې به صرف ستاسو په خولې باندې کېدل به هغې لپاره تاسو ته به کم مشکل به جوړ شي محمد رحیم حاجي صاحب د هغې ښه ګواه دی دې پې ښه پوه دی نو دا راپاسئ چې بیا ستاسو په وینا باندې چې تاسو خلکو له روډونه جوړوئ تاسو خلکو له بجلي رسوئ تاسو خلکو له روزګار ورکوئ دې لپاره راپاسئ او وګرځئ کور په کور کوڅه په کوڅه وګرځئ چې دا سلسله موږ مخکې روانه کړو زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم د خسر رحمان حاجي صاحب هم ډېر زیات مشکور یم چې لنډ تنګ وخت کې موږ له موقع راکړه دلته کې رالو او ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې موږ له هم دا کم عزت راکړو دا کم اخلاص هم راته خپلو خو دا کم د مینې اظهار هم وکړو ستاسو دا مینه او ستاسو دا اخلاص به زه همیشه یاد ساتم ستاسو د خدمت لپاره به هر وخت حاضر یو او انشاءالله که د وینې ضرورت پرېوتو وینه به ورکوو خو تاسو نه به وروستو کېږو نه